مړی په تابوت کې دفن کول څنګه دي؟ دا نن سبا یو عام رواج جوړ شوی دی چې هر خاص او عام مړي له خلک تابوت راوړي او په تابوت کې دفن کوي. نو د نورو مسلو سره سره به نن د دې مسلې وضاحت موږ وکړو چې په کم وخت کې مړی په تابوت کې دفن کول جایز دی او په کم وخت کې جایز ندی او دا طریقه د چا ده او په دې کې خرابي څه ده. ګوره جي په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې بغیر د عذر نه مړی په تابوت کې دفن کول دا جایز ندی، دا مکروه دی، دا د سنتو خلاف دی جي. صحیح شو لکنه که عذر وی عذر داسې وی چې لاندې ځمکه کچه د لحد پر راغورځېږي یا لاندې لحد کې اوبه دي د هغه وجې نه یا دا مړی انتهایی خراب دی چې په تابوت سره د ده دا بدن محفوظ شو د دغه وجې نه داسې عذرونو د وجې نه که مړی په تابوت کې دفن کړلی شي دا فقط جایز دی. بیا بهتر او افضله طریقه نه ده، بهتر او افضله داسې ده چې داسې دفن شي، خو مطلب دا به جایز وي، ګناه به پکې نه وي. نور د دې نه علاوه چې داسې عذرونه نه وي او مړی په تابوت کې دفن کې نو دا د سنتو خلاف دی او دا جایز نه دی، دا مکروه دی. اوس دلته مسله یو خرابي ده پکې، خرابي پکې دا د جی چې د مړي مخ به قبلې ته ګرځي دا چې په لحد کې کېدی او په تابوت کې د مخ اسمان ته دې خبرې ته د اکثرو خلکو پام نه لري او دا پکې ډیره غټه خرابي ده. مړی که ته په لحد کې دی د دې طرف نه بس سپورټ ورکې چې د مخ قبلې طرف ته راشي او دا که ته په تابوت کې دل ټیک نه دی خو کوږدو دی نو مخ به قبلې ته کې او د مخ چرته د مخ اسمان ته چې په تابوت کې کېدی نو دا پکې خرابي ده. او بیا د هندوستان د خاورې مایاناز مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه په خپله فتاوا کې کفایت المفتی کې ذکر کوي چې مړی په تابوت کې دفن کول دا طریقه د مسلمانانو نه ده، دا طریقه د نسواراو ده، دا طریقه د عیسایانو ده. او واقع که تاسو نظر کړئ د عیسایانو د نسواراو د پوجیان چې کله مړه شي مردار شي نو دوی په تابوتونو کې بند کړي او د پاسه په جنډې خوري کړي نو پته ولګي چې دا طریقه د مسلمانانو نه ده. لہذا نن سبا چې کوم رواج جوړ شوی دا رواج غلط دی او په دې باندې خلک غور او فکر وکړي او مړي د هسې بیسه په تابوتونو کې دفن کوي نه جي دا کار جایز نه دی. دا مسله خو ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې په کومو کپړو کې څوک مړي له غسل ورکړي نو آیا دا کپړې بدلول لازم دي؟ نو ردی جواب دا دی که چرته د مړي په بدن پورې نجاست او د پې اوبه اچولې او د هغه نجسو اوبو دارې د کپړو ته شوي او د کپړې نجسي شوي نو بیا خو بدلول په ده باندې لازم دي چې کپړې بدلې کړي. خو که د کپړو ته د نجاست دارې نه دي شوي نو کپړې بدلول دلته څه لازم نه دي چې ګینې د مړي له غسل ورکړی دی به اوس خامخا دا کپړې بدلوي ګینې په دې کې مونځ نه کېږي. بل یو ملګری تپوس کوي چې مړي له کله غسل نه ورکړی شوی نو د غسل نه مخکې دته تلاوت کولی شي که نه؟ نو د دې جواب دا دی چې مړي له کله غسل نه ورکړی شوی او دته نږدې څوک ناست نو په اوچت اواز دی تلاوت نه کوي، په کولاو اواز دی ورته تلاوت نه کوي. دلته علما دې ته څه وایي جي مکروه ورته وایي. بیا هم علما وایي که بدن یې په کپړه کې پټ دی کپړه پې خوره ده نو اگر چې بیا هم جایز دی او یا جدا څوک ناست دی نو که هغه په تیز اواز هم تلاوت کوي کولی شي او که نږدې څوک ناست دی نو د غسل ورکولو نه مخکې په خاموش اواز باندې تلاوت کولی شي په دې کې څه ګناه یا ممانعت نشته. خو بهتره دا ده چې مړي له کله غسل ورکړی شي نو د غسل نه بعد بیا که دته خوا کې څوک تلاوت کوي که په تیز اواز یې کوي او که په سلو اواز یې کوي نو دا بیا جایز دی. دا مسله ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې چا مړي ته غسل ورکړو نو په ده باندې به لازم دی چې په خپله به هم غسل کوي نو دې جواب دا دی چې په ده لازم نه دی. بهتره او افضله ده چې غسل وکړي خو لازم پې نه دي ته ورته خامخا دا نشي ویلی چې تا مړي له غسل ورکړی دی شا به ته به اوس په خپله باندې هم غسل کې. دا سو اهم مسائل دي او د معاشرې ته سخت ضرورت دی نو د ملګرو سره شریک کړئ. وصلی الله علی النبی. د قبر جوړوالی به څومره وي؟ په څومره اندازه به قبر جوړ کنې؟ دغه شان د قبر پلنوالی او اوږدوالی به څومره وي؟ او په قبر کې دننه چې کم لحد کنې نو د هغه لحد اندازه او جوړوالی دا به څومره وي؟ دغه شان د نارینه او د زنانه په قبر کې به څه فرق وي؟ مړی به په لحد کې په کبه طریقه باندې دی. دا ټول هغه مسائل دي جی چې موږ او تاسو کې هر یو مرګ او ژوند لرو، بچي رونه خویندې او مور او پلار لرو، ګاونډیان او رشته دار لرو. که بل څوک نه وي نو بچی خو به قبر ته ښکته کوو، که بل څوک نه وي نو رور او خور یا مور پلار خو به قبر ته ښکته کوو.
نو منګ او تاسو له په دې مسلو باندې خامخا ځان پوهه کول پکار دي چې منګ په پوهه شو به حق طریقې سره په دې مسلو باندې عمل وکړو. ګوره جی په دې خبره باندې ځان پوهه که چې د قبر جوړوالی چې دی دا به د انسان د نیم قد په اندازه باندې لکه کم از کم دومره به وي، کم از کم ښه د دې نه سیوا د سینې په اندازه باندې چې جوړ کړي د سینې پورې، او د دې نه چې بهتر دی نو هغه دا دی چې د پوره قد په اندازه باندې قبر څه وکنستلی شي، جوور وکنستلی شي، نو دا پکې بهتره ده. اوس به د قبر اوږدوالی څومره نو د انسان د قد چې کم دی د دې نه لږ شان سیوا دا به د قبر اوږدوالی، او پلنوالی به څومره نو د بنده د نیم قد په اندازه به د قبر پلنوالی، داسې نه چې لوی ځای راګیر کړي او ډېر غټ پلن قبر جوړ کړي، نه پلنوالی به د نیم قد په اندازه باندې وي. ټیک شوله که نه؟ دا خو د قبر خبره شوله. اوس په قبر کې دننه لحد دی، نو لحد به جوور څومره وي؟ نو علما لیکي چې کم از کم دومره جوور وي چې ته پکې مړی کېدې او د پاسه پې دا ګټ ږدي یا پې باڼسونه څه پې ږدي نو چې دا دی ټچ کوي نه، دا دته لګي نه، کم از کم 2 لیشته یادوي چې 2 لیشته دا صحیح لحد جووري نو چې ته پې تختې کېدې نو چې دا د دې مړي سره لګي نه. او پلنوالی به د لحد دومره چې دا مړی پکې په اسانه کېښوستل شي، دومره پلنوالی اوږدوالی خو د قد نه لږ شان سی هغه سی وایي. نو دغه طریقې سره دا د لحد مسله شوه. اوس پکې جی د ښځې او د سړي په قبر کې فرق څه دی؟ نو د نارینه او د زنانه په قبر کې څه فرق نشته، همدغه طریقه د قبر د کنستلو ده، دا کومه چې درته ما بیان کړه. اوس مسله داره چې مړی به قبر ته ښکته کې په کومه طریقه باندې، نو مړی به جي چې د قبر خواته دې راوړو نو د قبلې د طرف نه به ښکته کي، د قبلې د طرف نه به څه کي قبر ته به ښکته کي، او د ښکته کوونکو په خوله باندې به دا کلمات وي: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. د ښکته کوونکو په ژبه باندې به دا کلمات وي. بیا چې کله لحد ته ښکته کي دلته خلک یوه غلطي کوي، دا غلطي به نه کوئ. لحد ته چې ښکته کي یو دا قبلې طرف ته دیوال دی، یو قبلې ته مقابل چې کوم دیوال دی دی بل سیټ ته دا دیوال به د دپاره سهاره جوړه کړي، داسې به مړی نه ږدي چې سیدې په لحد کې کېدی او صرف مخې قبلې ته کړي، نه جي دا طریقه نه ده. دغه دیوال به سهاره ورکړي، ملا به دغه دیوال ته اړمه کړي، نو دا مړی به پوره داسې په سیټ کې خوستلی شي، نو پوره به د قبلې ته څه کړلی شي، د دا سینه او مخ به قبلې ته تاو کړلی شي. نو په دې طریقه به مړی په لحد کې څه کېښودلی شي، دا به په لحد کې کېښوستلی شي، او سیده به یې نه ږدي چې صرف مخې څه کې قبلې ته تاو کړي. دا څه اهم مسایلو جي او د معاشرې ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو د هغې سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبي. جنازې ته چې ولاړې نو ستا نظر به په کوم ځای باندې وي؟ مونځ ته خو چې بنده ولاړې نو د سجدې په ځای به نظر ساتي، خو جنازه کې به نظر په کوم ځای باندې ساتي؟ دا د یو ورور سوال دی. نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې څنګه په مانځه کې به ستا نظر د سجدې په ځای باندې وي، نو دغه شان به په جنازه کې هم ستا نظر د سجدې په ځای باندې وي. که ته سوال وکړي چې مخکینی صف والا خو به د سجدې ځای ته وګوري، خو وروستني صفونه خو د جنازې نږدې نږدې ولاړ د سجدې ځای چاته نه ښکاري، نو دوی به څنګه د سجدې ځای ته ګوري؟ نو جواب دا دی چې ته به په خپل نس کې نظر په دا اندازه ساتي لکه چې ته د سجدې ځای ته ګوري، اوچت به نه ګوري. بعضې خلک په جنازه کې سرونه اوچت نیولي وي، بره ګوري، اسمان ته ګوري، یا خپلو لاسونو ته ګوري، نو داسې به نه کې، داسې به نظر ساتي لکه ته چې د سجدې ځای ته ګوري، نو په دغه اندازه باندې به ستا نظر څه وي جي دا به ښکته وي. دا مسله ختمه شوه. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د جنازې نه بعد د مړي مخ کتل دا څنګه دی؟ نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې د جنازې نه مخکې که څوک د مړي مخ ګوري نو کتلی شي، صحیح شوله که نه؟ خو د جنازې نه بعد چې کوم دی د مړي مخ کتلو دپاره چې دا مړی پروت دی نو دا ټیک نه ده، ځکه په دفن کې دلته تاخیر راځي او دفن کې تاخیر نه دی پکار. حدیثو کې جلدي راغلی ده چې تاسو د په دفن کولو کې څه وکئ، جلدي وکئ. بل دا چې د اخروي آثار هم د مړي په مخ باندې ښکاره کېږي، نو مناسب هم نه ده چې خلکو ته مړی پروت وي او دوی د جنازې نه بعد لګي د هغې څه ګوري، مخ ګوري، او نه دا څه ضروري خبره ده. دا مسله هم ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې مړي ته دویم غسل ورکولی شي که نه؟ بعضې خلک مړي ته دوباره غسل ورکوي. نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې مړي ته دوباره غسل ورکول دا ټیکه نه دي. مړي ته بس یو غسل، هغه د وفات کېدو نه فورا بعد چې کوم دی هغه ته غسل ورکول پکار دي. د غسل د کفن دفن هغه انتظام پکار دی او د هغې نه پس ورله غسل ورکول پکار دي. دویم غسل دا
دغه یو غسل چې کم دی دا واجب دی. او دویم کرت مړی له غسل ورکول نه دی پکار که نجاست خارج شوی وي که نه وي خارج شوی که نجاست خارج شوی هغه لږ ځای خیر دی ووینځه ټیک شوله. او که او دې نه وینځو خو چې کفن شوی دی صحیح دی نو بس دغه یو غسل واجب او دویم ځل غسل ورکول مړی له دا نه دی پکار. بل یو ملګری تپوس کوي چې د مړی ګیره ویښته ګومنځ کول دا څنګه دي. ګوره جي د دې جواب دا دی چې کله انسان مړ شو نو دا د زیب و زینت او د ښایست نه څه شو جي بې نیازه شو. دې د وجې نه کتابونو لیکلي چې د ویښته ګومنځ کول نه دي پکار. د ګیره کې ګومنځ دا به نه وهې دغه شان د ده نوکان به نه کټ کې او د ده چې کوم زیرناپ ویښته دي نو هغه به نه اخلي. صحیح شوله که نه. دغه شان هیڅ قسمه ویښته د بدن هغه د مړي به کټ کې نه ځکه چې د باندې مرګ راغی نو دا د زیب و زینت او د ښایست نه څه شو بې نیازه شو. نو لحاظه د مړي په ګیره کې د هغه د لمبولو نه بعد یا د هغه په ویښتو کې ګومنځ وال دا چې کوم دی نه دی پکار. زما محترمو دا ډېر اهم مسایل دی او په دې معاشره کې ډېرو خلکو ته ضرورت دی. نو که تاسو د هغې سره شریک کوئ نو انشاءالله العزیز دا به زمونږ او ستاسو دپاره اجر خبره وي او دا به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی الامین.